الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وأولانا وأعلانا وأجلانا وأتقانا وأطهرنا وأطيبنا وأنورنا وأعبدنا وأخترنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. درود شريف وآي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
درویشتم تاریخ د جماد الاولا 1445 هجری د الله په فیصلو د الله کورتا د الله د عبادت په غرض باندې راغلیو. انسان الله رب ذوالجلال دی دنیا تا د امتحان د پارا را لېږلی دی. دا دنیا دار العمل دے، دا دار الامتحان دے. مونگو تاسو نا وړاندې خلق تیر شوی دی، اغي د خپل د امتحان او د ازمایش دا وخت تیر کړی دی. نن د خاورو لاندې پراته دي. څوک د خپلو نیکو اعمالو او ښکلې عقیدې د وجې نه نن د قبر په خوشحالو کې دي، او څوک د خپل غلط عمل او عقیدې او نظریې د وجې نه نن د قبر په عذاب کې اخته دي. بس الله دې زمونږ او ستاسو خاتمه په ایمانو کې مونږ او تاسو سره همدغه فیصله کیدونکې ده. دا کوم آیات چې ما وویلو په دې کې الہ العالمین د هغې بندگانو تذکره کړې ده کم بندگان چې هغې په الله باندې مین دي. الله سره مینه ده، خو صرف د دعوی مینه نه ده چې په خوله باندې زم ویم زه په الله مین یم، زه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم مین یم، زه په قرآن او په دین اسلام باندې مین یم. لیکن زمانه چې کله دین د پاره ضرورت رالو بیا زرستو یم. الله هغه خلق او د هغې صفت کوي چې هغې نه په ځان دي، نه په جهان دي، نه په ګټه دي او نه په تاوان دي، هر وخت کې الله د پاره قربان دي. سبحان الله، هر وخت کې الله 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 الله. الله دې مونږ دغه خلکو کې راولي. الله الله. په دغه خلکو کې چې په الله باندې مین وو ډېر خلک دي که نه. یو پکې حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے چې دا اللہ دا حبیب صحابی دے، او دے ذل ہجرتین دو ہجرتونے کړي. یو ہجرت حبشله کړی دی او بل هجرت بیا مدینه منوره ته کړی دی. ډېر د بېوسۍ او د دردونو زندگی الله مو بخه تېره کړې ده. نن خو مونږ او تاسو لا دین منل او دین باندې تلل او د دین اسلام پیروي کول دا ګران نه دي، والله کې ګران دي. هغه وخت کې دین او دین باندې تلل او دین پیروي کول د تورو په سکو باندې خپې ایښودلو، د خپل سر بازی لګولو، خپل ځان د مرګ خلیل غرزولو،
سوړی خبرې نه وي، دا سوړی خبرې دا نه وي، دا ډیره ګرانه وه، ډیره ګرانه وه. ابو سلمہ رضی الله عنه ډیر د زړه په مینه باندې واده کړو. یو بیبی دا ام سلمہ رضی الله عنها چې رستو زمونږ استاد مور وګرځیدا، دې سره واده کړی او ډیر د مینې واده دی. د دې ښځې او خاوند ناوې او زلمي خپلو کې بې حده مینه وه او مینه یې دې نه ښکاري چې ابو سلمہ رضی الله عنه ورته وایي ای زما ناوې، ای زما کور ودانې، زما تا سره دا لوز دی، دا مې وعده ده، تا سره مې واده شوی دی، بس دقه یو بیبي. ای ژوند خو لا ستا ژوند دی، الله دې نو کی ای ام سلمہ که ته مړه شوې زه به ژوندی یم نو تر مرګه بل واده بیا زه نه کوم. دا د مینې خبره وکړه. ام سلمہ رضی الله عنها ورته وایي دا هیچل دا واده در سره زم کومه چې بس خاون دا یو، که ته مړ شوې زه بل خاون نه کوم. ابو سلمہ وایي نه داسې مه وایه، تا ته اجازت دی. او که ولې سړی که ښځه مړه شوه بغیر واده نه وخت تېرولی شي، خو زنانه چې خاون مړ شو د دې خوارې ډېر ضرورتونه دي، دا بغیر د سړي نه وخت نشي تیرولی. زما د مخه اجازت دی. اوهو څومره مینه د الله شان دی. د خاندان ایمان روړو، مسلمانان شو، کلمې ویلا، دې الله یو بچی م ورکړی دی، یو زویم دی. مکه مکرمه دے کافرانو، دے بدبختو، ظالمانو، جابرانو د الله په پیغمبر او د هغه په ملګرو باندې راتنګه کړله. عبادت ته نه پرېښول، وهل به، ټکول به، بې عزته کول به، چې څومره وس کې وه د دې کافرانو نو د الله د پیغمبر دا ملګري به ازارول، تنګول به. د الله حبیب په حکم خداوندی باندې صحابه ته فرمایل ای وی چې دا مکه را باندې تنګی نو دا مکه ورته پرېږدئ، دا خانه کعبه پرېږدئ، خدا دین به نه پرېږدو. الله زی چې ځو اجازت یې ورکو. نو صحابه حبشه ته هجرت وکړو. ړومبی ډله چې لاړه حبشه ته چې هجرت وکړو، په دغه وخت کې کافرو ته چونکې د دې هجرت معلومات نو، د دې هجرت معلومات ورله نو، نو دا ډله پر امن باندې حبشه ته ورسېده. په دې کې دا صحابي ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ هم دی. قصه یوازې اورېدل نه دي، عبرت به م تېنالو. د دې خلکو د بهادرۍ او قربانۍ ته لږه زړه غوږونه کولاو که. اوس خو جمع دی که نه، مونږ د یخنۍ د وجې نه سهر جمع له نشو راتلی. کور نه جوماته پورې څومره مزل وی، ته یو جمع له نشې راتلی. دا قصه لږه واوره، عبرت تېنه واله.
مکه کې حبشه کې دی زندگی تیرولا او د الله پیغمبر مکه کې خپل دعوت جاری ساتلې ده. یو ورځ د سحر په مانځه کې د الله پیغمبر قرآن ویلو. ای اسې خپلو کې ناس یو که نه، قرآن کتاب د الله دی، نو چې ته د یو قاری نه د یو استاز نه اورې څومره مزه درکوي. داسې ده که نه؟ بلکل دا سینه شلیږي او د زړه له قرآن دننه کېږي. بیا چې څومره د چا تقوا او پرهیزګاري زیاته ده، اوهو چې هغه قرآن وایي څومره خوند کوي. الله دې مونږ او تاسو حرمینو له بوتلې کې وایي آمین. چې په مکه مکرمه کې که نه، الله دې مونږ او تاسو بیا د خپل کور مېلمانه وګرځوي. چې مکه مکرمه کې خانه کعبې سره ولاړې او نیت دې تړلې الله اکبر او مخامخ د الله کور دی، ګورې ورته او قاری په مانځه کې قرآن وایي څومره اثري. خیال دی نه سړی په ستومانۍ وي نه په بیمارۍ وي، بس دی وایي چې زه وې او دا خانه کعبه وې او دا قاری قرآن ویلې او ما اورېدې. داسې ده که نه؟ اوس دې نه مخکې لاړ شه. دا امام پیغمبر نه دی، صحابي نه دی، دی به هم ګناهګار وي. صحیح ده که نه؟ اوهو چې هغه د ګناه نه پاکو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه به دا قرآن ویلو. ای زما د استاد خبره ډېره درنه خبره ده ښه، دا خبرې د زړه په غوږونو واورئ چې کور د الله وي، بیت الله، کتاب د الله وي قرآن کریم، خوله د محمد رسول الله وي صلی الله علیه وسلم، بیا به د قرآن څومره مزه چې کور د الله، کتاب د الله او خوله د رسول الله. اوهو بیا به قرآن څومره مزه. دا کافر ولاړ دی، کافران ولاړ دي. د الله پیغمبر سحر منځ کوي، مانځ کې قرآن کریم سوره نجم تلاوت کوي او دا کافران ولاړ دي. د مظلومیت دور دی، د دردونو زمانه دا د الله پیغمبر دردېدلې دی، دردېدلې زړه نه سینې نه د قرآن نغمې بلند کېږي. والنجم اذا هوا، والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دا کافرانم توجه سره قرآن اوري. د سورت آخره کې آیات د سجده ده، راشانند قرآن اثر واورا دشمنانو د قرآن باندې مثر شوه ده. نبی قرآن وی کافرانو قرآن واوریدو چې د الله پیغمبر سجده باندې پریوتو د کافرانو بی اختیار الله ته سجده وکړله، الله ته سجده وکړله. چې کله د سجدې نه را بهر شو، سر را پورته کو نو یو بل ملامت کړل، وی دا خو مخو نه کړله، مون خو د الله نه انکار کو، د هغه ته سجده نه کو او مون په خپله باندې سجده وکړله، دا مو ښه کارو نه کولو.
نو بدنامه ولګولا چې نجی مونږ زکه سجدو کړلا چې د پیغمبر العیاذ بالله زمونږ د خدایانو صفاتو کو دویل تلک الغرانی قل علا وان شفاعتهن لترتجا دا لاتو منات چې دا خډیر لوی اولیاء دی او د دې شفاعت د امید دی الله وینا نا دا زما د کتاب کمال دی چې لگا توجه سره واورې نو تاکي با سر راولي ګور الله وی ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الله وی کزما حبیب ما پس خبرو کی لکه څنګه چې تاسو وای نو الله وی دا مره رګونه بولا کټ کما زما پیغمبر مرګ او شهادت ل تیار دی خود الله خلاف ل تیار نه دی دا خبره پیلاو شولا یره قریشو سجدو کړه قریشو سجدو کړه خبره حبشه ته رسیدله یو پس شل جوړیږي کنه حبشه کې دا خبر خور شو چې مکی والاو ایمان راوړی دی نو صحابه ویلي چې خلکو ایمان راوړی دی نو زمونږ څه کار دی چې حبشه کې پاتې کیږو ځئ چې واپس ځو واپس دوباره مکی ته راتلل شروع کړل خو چې مکی ته راورسېدل خبر غلطو نو چې کم خلک لږ ویښو تکړو نو هغې خو زر زر واپس لاړل او کم چې لږ بېوسه و نو هغې پاتې شو هغې بیا تلی نه شو اوس قریش ویښ شوي دي اوس هغې غیر چاپېره لارې ساري چې چېرته صحابه د مکې نه ونوځي نو ابو سلمه رضی الله عنه اراده وکړله چې اوس مدینې ته ځمه دیم تلی و نو چې واپس راغی وی مدینې ته ځمه نو ښځې ورته وی چې زمام د خدای په خدایي کې دا یو خاوند دی نو زه څه کوم په مکه کې زم در سره ځم که نه وی زه چې ځو ښځه او خاوند را روان شو او ښځې سره غېږ کې بچیم دی د مدینې په اراده باندې ابطح یو مقام دی چې هلته راورسېدل د دې ښځې خپلوان رالل غصه شوې مونږ خو در باندې خرڅه کړې نه ده کله حبشه ته ځغلې او کله به مدینې ته ځغلې مونږ دله دا بدو کې خو نه ده درکړې ستا ښځه ده مکه کې به در سره بهر در سره نه پریدو غوبل شروع شو چې غوبل شروع شو ښځه واپس شوه ښځه واپس شوه نو بچیم ښځې سره و که نه دا وی دا نه پریدو ښځه پلار کره لاړه رونو بوتله د خاون خپلوانو ته چې پته ولګېدله چې زمونږ د سړي نه ښځه ایساره کړې ده هغې رالل وی دا زوی خو زمونږ د سړي دی نو هغې ته زوی بوتلو نو ښځه دواړو طرف ته ودرېده د مینې خاوندم لاړو صحیح ده که نه خو مدینې ته لاړو او د مینې زوی زه خاونه سترګې به پې یخېږي هغه هم تېنه لاړو څومره لوی امتحان دی دا ښځه بار سحر هغه ځای ته راتله چې کوم ځای کې خاون سره دا جدا شوې ده د ابطح مقام له به راتله او جړل به چې ماښام بنور پرېوتو بیا به کور ته لاړ خاوندم لاړو زویم لاړو څومره قرباني ده یو کال یو ورځ نه ده دوه نه دي لس شل نه یو کال لګاتار دا ښځه به راوته او جړل به او ډېر د درد وخت یې تېر یو کافر په دې لار تېرېدو هغه به دا ښځه څارله
نو هغه وی رالو او د دې ښځې پلارګنې ته ډېرې خبرې وکړي چې دومره ظلم خو څوک نه کوي لکه دا تاسو چې هغه خپل خاوند سره په دشتو بیابانونو کې خوشحاله ده په تاسو زور دی چې تی ساره هغې مطمئن کړل چې بس دا ښځه پرېږدی چې خاوند له لاړه شي او د خاوند خپلوانو له ورالو ورته وی ګوره یو خو د هغې نه خاوند لاړو نو تاسو ورسره دا ظلم وکړو زوی مو هم ترې نه ګیر کړو دا زوی وله ورکئ بهرحال کافرو خو زړی نرم و نو ښځې له زوی م واپس شو نو چې واپس شو ښځه م ازاده شوله بس غېږې کې زوی ونیولو او روانه شوه د مکې نه مدینې ته 500 کیلومیټره مزل دی او دا بیبي پیدل روانه شوله تنعیم یو مقام دی د مکې نه لږ بهر چې هلته ورسېده یو سړی دی عثمان بن ابي طلحه چې دا د مکې د خانه کعبې دروانچي دی وروستو ایمان هم راوړی دی رضی الله عنه دی مخې له رالو ویې کتل پیژندلی که نه چرته ځې بیبي وی خاوند پسې ځم مدینې ته هجرت کوم وی څوک دی در سره دا خبره د درد وی څوک دی د ښځې یو حوصله وکړو وی یو الله دی را سره او دا غېږ کې بچی دی بس نور څوک نشته یو الله دی او د هغې کې بچی دی بس ځم بنو دا کافرو زړی ورباندې خوږ شو نرم شو وی راځه زه در سره یمه کله کله الله د چا نه د دین خدمت چې هلي داسې که نه وی راځه زه در سره یمه ام سلمه رضی الله عنها وی چې ما په کافرانو کې داسې حیاناک انسان نو لیدلی اوښی کېنوله زه په اوښې باندې سوره کم او دی به پیدل روانو اوهو پیدل بتلو او چې کله به ضرورت راغی د خوب تقاضا وی ده به اوښ کېنولو زه به د اوښ نه راکوشم ده به اوښ له ګونډه ماته کړله او وی دومره لرې به لاړو چې ما به نه لیدو وی ما به خپل ضرورتونه پوره کړل بیا به دی رالو چې رالو ما ته چې فارغ یم چې آو نو بیا به په سورلی کېنولمه او روان به شو څومره لوی داسې به مونږ کلمې والا وکړو مونږ خو الله مکه خپلو کې ناست یو د چا عزت که تا ته په لاس درلو څه به ورسره کې وی چې دا موقع ده بیا به مونږ داسې ویو که نه چې دا خو اوس موقع ده مونږ په دې تلاش کې وو چې د چا عزت لوټ کو د چا حیا او آبرو چې دی دا لوټ کو خبردار ای کافر دی کافر یو هفته ور سره مزل کوي یو هفته لیکن یو هفته کې دی ښځې ته پورته نه دي کتلي دی ښځې ته پورته نه ګوري او مسلمانه ته کوم ځای پروت یې دعوې ته دې وګوره تا نه د چا حیا سنبال نه شوه تا نه د چا عزت برقرار پاتې نه شو حدیث کې راځي وی د سود د 1 روپۍ 2 ګناهونه دي او وړه ګناه دا ده چې یو سړی د خپلې مور سره د خانه کعبې د غلاف لاندې بدکاری کوي او می و ان ارب الربا انتهاک عرض اخیک المسلم او د سود نه لویه ګناه د سود نه لویه ګناه سره د خپل ورور مسلمان عزت لوټ کول حیا لوټ کول
داغه بیزتی کول. زنا خو زنا ده، حرام ده. په زنا کې لوی حرام څه دي؟ ان تزنی بحلیلة جارک، د خپل مسلمان رور د ګاونډي کور ودانې سره بدکاری کول، دا خطرناکه زنا ده. څه وړه خبره نه ده. بهرحال کافر دی، دومره حیا ده پکې. وی چې کله قبا ته ورسېدو، وی ما ته وی بیبي دا مدینه دا قبا ده، دا د مدینی حدود دي، دې کې ستا خاوند دی. ښه نو وی بس واپس شو، دمه مو نه کړله. عثمان بن ابي طلحه مکې له لاړ او ښځه مدینې ته راله، خپل خاوند سره ملاقات شو. مدینه کې شپې ورځې تېرېدې تر دې چې د الله حبیب مدینې ته مهاجرم شو. خو دا دنیا چې ده دا نیمګړې ده، داسې ده که نه؟ دې کې د 4 مانونه نه پوره کېږي. دردونه مکه کې و چې مدینې ته راله، څو کاله تیر شو. ابو سلمه اوهو هغه هم د مرګ پیالې وڅښله. خاوند وفات شو. چې وفات شو، اوهو د ښځې وی ما وی لاړما، تورې جامې مې واچولې، دا د غم جامې وي. او ما وی چې زه به نن په د خپل خاوند باندې داسې جاړما، زما د خاوند ډېرې د بېوسۍ شپې ورځې ما سره سبا کړې، ډېره د غم زندگی تیره کړه. کله خوار په مکه کې په غمونو، نو کله حبشه، کله مدینه جدائی وا، کله فراق دی، کله وصال دی. غمونه دردونه، غمونه دردونه. آخر د هجرت په سرزمین باندې آغا د الله ملاقات ته لاړو. زه به نن د خاوند باندې داسې جاړم چې تر قیامت پورې به زما جړه خلک یادوي، چې ښځې جاړي نو داسې دې وجاړي لکه ام سلمه چې په خاوند باندې وجاړل. زه به نن داسې جاړم. او په دې کې چې ما جامې واچولې او ځان مې تیار کو، یو ښځه راله د مدینې، هغې هم تورې جامې اچولې دي او ما سره په غم کې د جړا د پاره حصہ لیراله. وی په دې کې د الله حبیب رالو، وی داسې وکتل، ما هم ځان جړا له تیار کړی، بیبي هم ده. وی فرمایل وی یو کور نه چې 2 ځله شیطان وتلی دی، ولې هغه کور ته شیطان را دن نه کوئ؟ اوهو پوه نه شوئ. دا هغه کور دی چې دا ذوالهجرتین دی، یو ځل حبشه ته هجرت شوی دی، بیا مدینې ته هجرت شوی دی. دومره قربانی به ویلا څوک ورکوي چې یو کور نه 2 ځله شیطان وتی دی، ولې هغه کور ته دوباره شیطان را دن نه کوي؟ او د الله حبیب منع وکړله چې لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. د الله حبیب وی زما ور سره تعلق نشتا، رشتہ نشتا. لیس منا، لکه به داسې مخکې ویم، لیس منا، دا به زما توجیه وي، کېدای شي څوک اعتراض هم وکړي، خو زه چلو چې پوه شې ته. لیس منا هغه څوک دی دا نه وایي چې زه امت د رسول الله کې ما، هغه څوک دی ځان سره قبر لدا ارمان نوړي. لیس منا چې زما شفاعت به محمد رسول الله کوي صلی الله علیه وسلم. څوک من ضرب الخدود،
چا قربانی غم راغے مړی رالو او د مړی په وخت کې بے حوصلې شو نو ضرب الخدودا خپل مخ باندې نوکارې راښکلې وشق الجیوبا جامې په ځانونو شلولې ودعا بدعوى الجاهلیه ځان ته خیرې وکړې چې الله دا نازه به دې مړ کړی وی الله نوم زه دې لیدلی وما نو دی خو داسې و داسې و داسې و نبی علیہ السلام وی د دې ما سره تعلق ها ٹھیک دی مرگ راغلے دے غم راغلے دے انسان خو انسان دے د چا پلار د چا زوی د چا رور د چا خور د چا مور مړه دا وړه خبره نه ده قسم دے کد چا په کور کې یو چرګ چرګوړی مړ شو هغه له 3 ورځې روټۍ خوند نه ورکوي نو بیا انسان خو لویه خبره ده خو ای زما وروره لږ توجه واوره که نن زما او ستا پلار مړ دی نو دا څه نوې خبره نه ده زما او ستا نه وړاندې د ډېرو خلکو پلاران مړه شوي دي که نن زما او ستا مور مړه ده دا څه نوې خبره نه ده ما او تا نه وړاندې د ډېرو خلکو میندې مړې شوي دي که نن زما او ستا بچی مړ دی نه زما او ستا نه وړاندې د ډېرو خلکو بچي مړه شوي دي دا څه نوې خبره نه ده انا اجل الله اذا جاء لا یؤخر مرګ نه خو خلاصې نشته الله دې مونږ لا مرګ سره د ایمان را نصیب کی ایمان ایمان وی چې پیدا شوی پیدا شوی تا جړل خلقو خندل ماشوم چې کله پیدا شي کنه ولی جاړي یو خدا دې چې دل شیطان سکونډه ور کوي کنه نو دې چغي وही دویم دا ماشوم د رڼا نه ولیدلې د مور خېټه کې قران وی فی ظلمات ثلاث تیاری وی بلدار چې الته خوراک د نامه پلار راتلو دې نه پوهېدو خو خېټه مړه وه اوس چې دنیا ته راغې نو اوس یې رڼا ولیدله نو تیاره او رڼا کې فرق دی نو سترګې نشي کولاولی داسې را که نه سترګې د ماشوم پټي ولې پټي دي رڼا سره بلد نه دی هغو ټول عمر تیاره کې تیر کړی دی دا رڼا ورته سخکاری دا سوریا او دویم دا دی اوږې شوی دی اوس په دې نه پوهېږي چې دا خېټه مړول دا لوږه څه شی دی دلته به څه میلاویږي نو صرف جړا یې شروع کړله نو چې پیدا شوي تا جړل خلکو خندل پتا خو غم دی چې یاره به تیارې نه رڼا لوږه دا څه چل دی پتا غمو خو په خلکو خوشحالي وه مبارکه شو مبارک شو غروب دی وی چې پیدا شوي تا جړل خلکو خندل نو وی داسې مړ شه چې خلک جاړي او ته خاندې الله دې مونږ له داسې مرګ را نصیب کی او دا مرګ به کله چې دا کله ته د جمع پابندي د قرآن پابندي د دین پابندي ښه دا مرګ ډیر مزیدار دی ډیر مزیدار دی ډیر مزیدار دی بہرحال نبی وی غم رالو برداشت کا تکلیف رالو برداشت کا کڑاو رالو برداشت کا نبی علیہ السلام وی لعن رسول اللہ النائحہ نبی علیہ السلام ماغی خوز تاخیری کڑی دی چی پا پردو مڑو او پخپلو مڑو بانی ویرونا کئی سندر ور بانی وی کستا زڑو د کانی غنت سخ دے خو چی دا خوزی پا مڑی جڑا شروع کستا سترگو نبوخ کیزی دا سی رکنا نبی علیہ السلام وی انی رائیت النائحت فی النار ماغا خزا چی پا مڑی بانی ویرونا کئی نو ماہور کی اولی دلا او حدیث پاک کی رازی
دیلا با اللہ دا نانزڑو جامعہ چے سرابیلهم من قطران وتغشا وجوههم النار آغا خزے چاغی پا مڑو بانی ویرونا ماتمی کئی سندر وی وی دیلا با اللہ دقا جامع دا نانزڑو ورا چے دا خارخ جامع دی ولی دا خارختی دا کنا ټول خلق غلی ناسي خدا خارخته رااله او چغې شروع کې ټول ځان سره په جړا کړل اے حدیث پاک کې راځي د مړي والا لا تسلی ورکي ډاډګیره نه ورکي موږ ډاډګیره نه ورکو چې مړی وشي کور کې د دې مړي بیبي خور مور نورورا اخواره خو ستړی دا زمون خویندې میندې خو د کوره دمه تلي که نه نو چې ورشي غاړه وله ورکي نو چره په جړا شي ورسره لکه د پیشو چې وجاړي نو که د مړي والا ورسره نه جاړي بیا ورپورې خلک خاندي چې وا خاوند دې مړ دی او نه جاړي زوی مړ دی پلار یې مړ دی نه جاړي نو اخواره د شرم نم ورسره جاړي نو دا خو ښه دمه ده که نه نو چې دا لاړه شي کینی اخواره ستړې ده نو بله وله غاړه ورکي نو هم دموي نو چې هغه لاړه شي بله وله غاړه ورکي اکثره بیا زمون خویندې میندې لیونۍ شي په مړي کې په ځان نه پوهېږي دا د چا د لاسه دا د مالت د دې ښځو د لاسه شریعت تا ته دا نه دی ویلي شریعت تا ته وایي لاړه شه ای ښځې لاړه شه تسلي ورکه هلته کې د دین خبره وکړه تسلی ورکا تالی دانه دی ویلی چه لاړه شو داغی غم نورم زیاد کا غم بنا زیاده بارحال خبر بلخوا لاړ نبی علیہ السلام فرمائل چه مڑو بانی ویرو نام مکوی اوی مات ویلی ام سلم رضی اللہ عنہ وی مات ویلی چه اے بی بی صبرو کا او دا کلمه وایا چې انا لله و انا الیه راجعون بار بار وایا او الله بعد دې غم په بدل کې خوشاله راولي ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی زما د الله د پیغمبر په دې خبر یقین وو 100 کې 101% می یقین وو خو خیال می نراتلو تصوراتو کې دا خبر نراتلا ماوی چې زما د خاوند ابو سلمان بلا سوخ کلیوی سوک بمالو چتوی خدا الله د پیغمبر په خبر می یقین وو دا کلمه وایخه فیده واورا وی زما چې کلا پریز پورا شو خو ما دا کلمه ویلا وی پریز می پورا شو وی دا الله د پیغمبر د مخه پیغام رالو چې ستا خوښې نو ما ته زما رب تاثر د نکاح حکم را کړی دی سبحان الله وی ما وی چې واقعي زما د خاوند ابو سلمان اخو محمد رسول الله 1000 ځل زیات بهتر دی د الله د حبیب سره نکاح شولا او ام سلمہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین کرالا د نبی علیہ السلام بی بی شولا ولی صبر کو برداشت کو اللہ وبشر الصابرین اللہ وی بشر زیر ورکا الصابرین صبرنا کلا پر رحمت بانے پر خوشالے بانے کم صبرناک الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون چی غم راغے نو ہمت نبیلی حوصلہ نبیلی وی مونگ دا اللہ یو مونگ با اللہ لورزو حدیث پاک دے گا نا اللہ رب کریم فرشتے تا حکم کی لاڑ شے
او زما د دې بندا د زړه د ټوټې نه د زړه د میوې نه ساوالی بچینې ساوالی فرشته راش ساوالی کور کې ماتم جوړ شو فرشتہ اللہ للالش الہ العالمین سرد علم پختن کے تپوس کے اے فرشتے قبضتم ثمرت فؤاد عبدی زما د بندا د زړه د ټوټې نه موسی واغشتا فرشتہ وی ربا وی سی ویلے وی رب آغویلی چی انا للہ و انا الیہ راجعونا وی اللہ فرشتو توی لارشی علی زماد بندلا جنت کی او محل جوڑ کئی او نوم ورتکی دے بیت الحمدہ او اولی کئی چی نن پڑم بے و رزبانی زماد بندتا پدے کلمہ بانی سمرا اجر ملاویگی تر سوچ دے جوندے دے کلونا تیر شیو دتا دا غمرا مخیط شو بیائی دا کلمہ ویلام دقا اجر بیام اللہ ورکی سبحان بیام اللہ اجر ورکی او دا خود آخرت ذخیرہ رکا نا دا اللہ حبیب زنانا تا پردینا خواہ تقریر کولو زنانا پردینا خواہ ناسی دا اللہ حبیب دے خواہ ناسی اعلان وکوي د چا چې درې زامن وفات شوي دي درې بچي وفات شوي دي هغې د پاره به دا به د مور او پلار د پاره به شفاعت کوونکي وي یو زنانه پاسېده وی قربان که چا دو بچي وفات شوي نبی علیہ السلام فرمایل د دې ښځې دو بچي وفات وی که چا دو بچي وفات شوي مور او پلار د پاره به شفاعت کوي بل بیبي پاسې دا وای کړه چا یو بچي وفات شوی د دې یو بچي وفات وی کړه چا یو بچي وفاتي مور او پلار د پاره به شفاعت کوي زمو مور بیبي عائشه رضی الله عنها پاسې دا وی د الله حبیب کړه چا اولاد نوي د چا اولاد نوي زما خو اولاد نشتا د الله حبیب سو فرمایل وی کړه چا سوک ني زه خو یې مکنه زب ورل شفاعت کو کړه چا سوک ني الله حبیب وی زب ورل شفاعت کو ما الله وی ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله وی زما بندگان خو ډیر دي داوی خو چتی اوچتی ډیرې کوي خلکا والله وی ومن الناس باز د خلقنا من هغدی یشری نفسه چې ځان خرڅ کو خپل ژوند لاس وینځلو خپل کور وران کو خپل ځواني په دو باندې ولګولا خپل بچی قربان کړلا سر پارا ابتغاء مرضات الله پدې تمو میں چې مان می رب رضا شي نو الله وی بندا ته د وفا په تلاش کې ته بندې ز رب ما ته محتاج ز حاجت روای ما ته مرزوق ز رازق ما ته مملوک ز مالک ما ته ساجد ز مسجود ما ته عابد ز معبود ما تا قربانی ورکړلا ځان دې په دو باندې ولګولو مال دې په دو باندې ولګولو ځواني دې په دو باندې ولګولا دې د پاره چې رب رضا شین والله وی زما مواور چې والله رؤوف بالعباد الله وی زما داسې بندگانو سره ډیر مینا ده زپه مهربان ما او بندا چې الله در سره مینو کړه نو نور سغواړې
دا اللہ من دی اللہ منگتا نصیب کی ایو شاعر وی فلیتک تحلو والحیات مریرت ولیتک تغزو والانام غضاب وی ربا فلیتک تحلو دا می ارمان دے چستارا سرمینی تراتا خوگی او دا جوان طول د ترو پسوکی کی ولیتک تغزو والانام غضابو او دا می ارمان دے چی ربط خوشالی دا طول کائنات دران خپوی اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب تراب وی ربا چستا دا مخامات اعلان دا منی اشو دا غرنلوی غمون بدخپولان دی کوما بیا زما سپروادا اللہ دے دا عمل توفیق نصیب کی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین